بسم الله الرحمن الرحیم. د علم النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږه 9 نمبر درس دی. دې نه مخکې درس کې مونږه د مرکب تعریف کړو او بیا مونږه دا خبره بیان کړې وه چې مرکب د په 2 قسمه باندې دی. د مرکب یو قسم دی مرکب مفید او د مرکب دویم قسم دی مرکب غیر مفید. بیا مونږه دا خبره هم عرض کړې وه چې د مرکب 2 نور مشهور نومونه دي. یو نوم دی کلام او بل مشهور نوم د مرکب دی جمله. بیا د جملې یو تقسیم دا مونږ په تیر درس کې کړو او هغه د جملې د جزء اول په اعتبار سره وو. نو د جزء اول په اعتبار سره د جملې 2 قسمونه وو. یو قسم وو جمله اسمیه او بل قسم وو جمله فعلیه. نننی درس کې به مونږه د جملې دویم تقسیم دا ذکر کوو د خبر او د طلب د حصول په اعتبار سره. نو د خبر او د طلب د حصول په اعتبار سره د جملې هم 2 قسمونه دي. یو قسم دی جمله خبریه او دویم قسم دی جمله انشائیه. نو جمله خبریه دا هغه جمله ده چې د هغې ویونکي ته رښتونه یا دروغجن دا ویل کېدی شي. ځکه چې په جمله خبریه کې متکلم د یوې خبرې خبر ورکوي. نو کچرې متکلم چې د کومې خبرې خبر ورکوي کچرې ته دې دغه خبر د واقعي مطابق وي نو مونږ به دا وایو چې دا خبر ورکوونکی یعنی متکلم دا رښتونه دی. او کچرې ته دې دا خبر د واقعي مطابق نه وي نو مونږ به دا وایو چې دا متکلم دا په دې خپله خبره کې کاذب او دروغجن دی. مثلا یو کس دا وایي چې زید قام، زید ودرېدلی دی. نو اوس په دې کې دا احتمال هم شته دی چې متکلم دا کم خبر مونږ له راکړی دی چې دا خبر دا ټیک دی د واقعي مطابق دی. او دا امکان هم پکې شته دی چې کېدی شي متکلم دا کومه خبره کړې ده دا د واقعي مطابق نه وي او زید نه یې ولاړ. نو کچرې واقعي زید ودرېدلی وي نو مونږ به دا وایو چې د متکلم دا خبره دا د واقعي مطابق ده نو متکلم دا رښتونه دی. او کچرې زید نه یې ودرېدلی نو اوس دلته د متکلم چې مونږ له دا کم خبر راکړی دی نو دا د واقعي مطابق نه دی نو مونږ به دا وایو چې متکلم دا په د خپل خبر کې دروغجن دی. نو حاصل دا شو چې جمله خبریه دا به مونږ هغې جملې ته وایو چې د هغې ویونکي ته رښتونه یا دروغجن دا ویلې کېدی شي. دویم قسم دی جمله انشائیه. جمله انشائیه دا هغه جمله ده چې د هغې ویونکي ته رښتونه یا دروغجن دا نه ویل کېدی شي. جمله انشائیه دا هغه جمله ده چې د هغې ویونکي ته رښتونه یا دروغجن دا نشي ویلی. مثلا یو کس دا وایي اضرب ته ووهه نو په دې جمله کې متکلم د مخاطب نه د یو کار د کولو مطالبه کوي. نو اوس مونږه دا نشو ویلی چې دا متکلم دا کومه خبره چې کړې ده دا رښتیا ویلي یا دروغ ویلي دي. بلکې کچرې مخاطب ته دې دا مطالبه پوره کړه نو مونږ به دا وایو چې د متکلم دغه مطالبه دا پوره شوه. او کچرې هغې وال ونه کړل نو مونږ به دا وایو چې د متکلم مطالبه دا پوره نشوه. نو جمله انشائیه دا به مونږ هغې جملې ته وایو چې د هغې ویونکي ته رښتونه یا دروغجن دا نه ویلی کېږي. بیا د جمله انشائیې ته دې 12 قسمونه دي. نمبر 1 امر،
नंबर 2 नहीं, नंबर 3 इस्तिफहाम, नंबर 4 तमन्नी, नंबर 5 तरज्जी, नंबर 6 उकूद, नंबर 7 आरज, नंबर 8 तहजीज, नंबर 9 कसम, नंबर 10 ताजुब, नंबर 11 दुआ او नंबर 12 ندا. اوس مونږه د هر یو قسم تعریف ذکر کو او داغي مثال ذکر کو. نو د جمله انشائیی لومبه مشهور قسم دی امر. د امر لغوي معنی دا حکم کول او په اصطلاح کې امر دا هغه جمله انشائیه ده چې د هغې په ذریعه باندې متکلم د خپل مخاطب نه د یو کار د کولو مطالبه کوي. تدې مثال دی اضرب، ته ووهه. نو په دې مثال کې متکلم د خپل مخاطب نه د بل کس د وهلو د هغې مطالبه کوي. دویم قسم دی نهي. د نهي لغوي معنی ده منع کول او په اصطلاح کې جمله نهیه دا هغه جمله انشائیه ده چې د هغې په ذریعه باندې متکلم د خپل مخاطب نه د یو کار د نه کولو مطالبه کوي. نو په امر کې د کار د کولو مطالبه ده او په نهي کې د کار د نه کولو مطالبه ده. مثلا لا تضرب، ته مه وهه. نو په دې مثال کې متکلم د خپل مخاطب نه د والو د نه کولو مطالبه کوي. دریم قسم دی استفهام. د استفهام لغوي معنی ده تپوس کول، پوښتنه کول او په اصطلاح کې جمله استفهامیه دا هغه جمله انشائیه ده چې د هغې په ذریعه باندې متکلم د خپل مخاطب نه د یو څیز په باره کې تپوس کوي. مثلا هل ضرب زیدون، آیا زید وال کړي دي؟ نو دا جمله استفهامیه انشائیه ده ځکه چې د دې په ذریعه باندې متکلم د خپل مخاطب نه د یو څیز په باره کې تپوس کوي او په دې مثال کې دا تپوس ته کوي چې آیا زید وال کړي دي؟ د جمله انشائیی څلورم قسم دی تمنی. د تمنا لغوي معنی ده آرزو کول او په اصطلاح کې جمله تمنیه دا هغه جمله انشائیه ده چې د دغې په ذریعه باندې متکلم د یو محبوب او د یو خوښ څیز د هغې آرزو او د هغې تمنا کوي. مثلا لیت زیدا حاضر، کاش چې زید حاضر وي. نو دا جمله تمنیه ده. نو په دې مثال کې متکلم د خپل یو محبوب او د یو خوښ څیز د هغې تمنا کوي. یا لیت الشباب یعود یوما، کاش چې ځواني یو ځل بیا راغلی وي. نو په دې مثال کې هم متکلم د خپل محبوب څیز چې هغه ځواني وه د هغې د راتللو د هغې تمنا کوي. نو دلته مونږ ته د مثالونو نه دا خبره هم واضحه شوه چې د تمنی استعمال دا په ممکن او په ناممکن دواړو څیزونو کې کیږي. د جمله انشائیی پنځم قسم دی ترجی. د ترجی لغوي معنی ده امید ظاهرول او په اصطلاح کې جمله ترجیه دا هغه جمله انشائیه ده چې د هغې په ذریعه باندې متکلم د یو ممکن څیز د حصول امید ساتي. په اصطلاح کې جمله ترجیه دا هغه جمله انشائیه ده چې د هغې په ذریعه باندې متکلم د یو ممکن څیز د حاصلولو امید ظاهروي. مثلا لعل الاستاذ حاضر، امید دی چې استاذ دا حاضر شوی وي. نو په دې مثال کې متکلم د یو ممکن څیز چې هغه د استاذ راتلل دي نو د هغې اظهار کوي، د هغې د راتللو اظهار کوي. د جمله انشائیی شپږم قسم دی عقود. عقود دا د عقد جمع ده او د عقد لغوي معنی ده غوټه تړل
او په اصطلاح کې جمله عقودیه دا هغه جمله انشائیه ده چې د هغې تعلق د یو معاملې د انعقاد او د اثبات سره وي. په اصطلاح کې جمله عقودیه دا هغه جمله انشائیه ده چې د هغې تعلق د یو معاملې د انعقاد او د هغې د اثبات سره وي. مثلا بعت واشتریت، ما خرڅ کو، واشتریت او ما واغست. لیکن دلته به مونږه دا خبره یاد ساتو چې بعت او واشتریت دا به په هغې صورت کې جمله انشائیه وي چې کله یو خرڅونکی د خرڅ کولو په وخت کې هغه دا خبره وکړي چې بعتو ما خرڅ کو، او مشتری هغه په هغې وخت کې دا وایي چې اشتریتو ما واغستو. نو په دې صورت کې دا جمله انشائیه ده. لیکن کله چې تدوی دا معامله سر ته ورسېدله، دوی د اخیستل او خرڅول وکړل او ته دې نه وروستو بیا دغه خرڅونکی دا وایي که بل چاته خبر ورکوي چې بعتو ما خرڅ کو، او مشتریم چرته لاړ شي او هغه په یو مجلس کې وایي چې واشتریتو ما واغستو، نو په دې صورت کې به دا جمله انشائیه نه وي، ځکه چې په دې صورت کې دا اوس خبر ورکوي، په دې صورت کې به دا جمله خبریه وي. نو په کوم صورت کې به دا جمله انشائیه وي؟ د اخیستلو او د خرڅولو په وخت کې چې کوم الفاظ دوی استعمالی، نو په دې صورت کې به دا جمله انشائیه وي. دغسې د نکاح په وخت کې چې کوم الفاظ ویل کېږي نو هغه په دغه وخت کې دا جمله انشائیه ده، او ته دې نه وروستو چې بیا کله خبر ورکوي نو بیا به جمله انشائیه وي. اووم نمبر قسم دی د جمله انشائیه، هغه عرض دی. د عرض لغوي معنی ده پیش کول، او په اصطلاح کې جمله عرضیه دا هغه جمله انشائیه ده چې د هغې په ذریعه باندې متکلم خپل مخاطب په نرمۍ سره د یو کار په کولو باندې آماده کوي، نو دې ته عرض ویل کېږي. مثلا الا تنزل بنا فتصیب خیرا، ته زموږ خواته ولې نه راتلی؟ که چېرې ته راغلی وي نو فتصیب خیرا، نو تا ته به خیر رسېدلی وي. نو په دې مثال کې متکلم خپل مخاطبو په ډېرې نرمۍ سره په دې کار باندې آماده کوي چې ته به زموږ خواله راغلی وي نو تا ته به څه خیر در رسېدلی وي. د جمله انشائیه اتم قسم دی تحزیز، او دا عام په نحوي کتابونو کې دا قسم دا نه دی ذکر کړی، لیکن بعضو کتابونو ذکر کړی دی، نو دې وجې نه د فایدې په طور باندې زه هم ذکر کوم. د تحزیز لغوي معنی ده برانګیخته کول، یو کس په یو کار باندې آماده کول، او په اصطلاح کې جمله تحزیزیه دا هغه جمله انشائیه ده چې د هغې په ذریعه باندې متکلم مخاطب په سختۍ سره په یو کار کولو باندې آماده کوي. نو په عرض او په تحزیز کې فرق دا شو، دا یو خبره خو پکې یو شانتې ده چې په دواړو کې متکلم مخاطب په یو کار باندې آماده کوي، لیکن په عرض کې نرمی ده او په تحزیز کې سختی ده. د تحزیز مثال دی الا تکرم ابویک، ته د خپل والدینو یعنی د مور او پلار اکرام ولې نه کوې؟ نو دا جمله تحزیزیه ده، متکلم مخاطب په سختۍ سره په دې کار باندې آماده کوي چې ته د خپل والدینو د هغې اکرام کوه. د جمله انشائیه نهم قسم دی قسم. د قسم لغوي معنی ده مضبوطول، یا قسم اوچتول، یا قسم خوړل، او په اصطلاح کې جمله قسمیه دا هغه جمله انشائیه ده چې د هغې په ذریعه باندې متکلم هغه خپله خبره هغه مضبوطی. د دې مثال دی والله لانصر المظلومین، د الله په ذات مې د قسمي چې زه به خامخا د مظلومینو د هغې مدد کوم. نو دا جمله قسمیه ده، او په دې جمله کې متکلم د قسم په ذریعه باندې خپله خبره هغه مضبوطه کړې ده، او هغه خبره څه ده؟ د مظلومینو یا د مظلومانو د هغې مدد کول دي. د جمله انشائیه لسم قسم دی تعجب. د تعجب لغوي معنی ده حیرانګي، حیرانتیا، او په اصطلاح کې جمله تعجبیه دا هغه جمله انشائیه ده چې د هغې په ذریعه باندې متکلم په یو کار باندې یا په یو خبره باندې د خپلې حیرانتیا اظهار وکړي. مثلا
ما احسن زیدن، زید سونه ښکلی دی یا زید څه عجیبه ښکلی دی، نو دا جمله تعجبیه ده. نو په ما احسن زیدن په دې الفاظو په ذریعه باندې زید د خپل ما احسن زیدن په دې الفاظو په ذریعه باندې متکلم د خپل حیرانتیا دغه اظهار وکړو. د جمله انشائیه 11 نمبر قسم دی دعا. د دعا لغوي معنی ده غوښتل، او په اصطلاح کې جمله دعایه د هغه جمله انشائیه ده چې د هغې په ذریعه باندې متکلم هغه دعا کوي یا بددعا کوي، نو دې ته جمله دعایه ویل کېږي. مثلا رب اغفر لی، تو دا جمله دعایه ده ځکه چې په دې کې متکلم په دې الفاظو سره هغه دعا کوي چې الله ته ما وبخي. د جمله انشائیه 12 او اخرنی قسم دی ندا. د ندا لغوي معنی ده پکارنا، رابلل، او په اصطلاح کې جمله ندایه د هغه جمله انشائیه ده چې د هغې په ذریعه باندې متکلم خپل مخاطب هغه ځان طرف ته متوجه کوي. مثلا یا زیدو، نو دا جمله ندایه انشائیه ده ځکه چې د دې په ذریعه باندې متکلم خپل مخاطب چې هغه زید دی نو هغه ځان طرف ته متوجه کوي. نو دا مونږه د جمله انشائیه د هغې 12 قسمونه ذکر کړل. نو دا زمونږه نننی سبق شو. په دې کې مونږه د جملې 2 قسمونه ذکر کړل، د خبر او د طلب د حصول په اعتبار سره، یو جمله خبریه او بل جمله انشائیه. بیا د جمله انشائیه مونږه 12 قسمونه ذکر کړل. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.